د نن چې کوم د پریسګلۍ نه د صحافیانو کوم بایکاټ کړی دی د حکومتي د کوریج نه د دې دغه چې کوم د اخبارونو نه د چینلو نه د جبري برطرفۍ چې کومې دي د هغې په هکله باندې نن صحافیانو بایکاټ کړی دی. 13 ورځ د پېښور پریس کلب انتظامیه او د خیبر یونین اف جرنلست مشترکه جنرال باډۍ کې دا فیصله شوې وه چې تر څو پورې زموږ مطالبات نه دي منل شوي تر هغې پورې به موږ د حکومت ته هر یو ایونډ نه بایکاټ کوو. مالکانانو چې کوم ظلم کوم جبر شروع کړی دی په مزدور ورکر باندې د دوی په اشتهار کې هیڅ قسمه کمی نه راغلی، د دوی په انکم کې هیڅ قسمه کمی نه راغلی، خو بیا هم دی لګیا دي او د روزانه په بنیاد باندې د چې کوم معلومات موږ را جمع کړي تر اوسه پورې د زرو نه زیات میډیا ورکر چې دي هغه فارغه شوي دي په یو نوټس باندې د هغوی نه جبري استعفاګانې اخیستل شوي دي. موږ د سپریم کورټ اف پاکستان نه موږ د وفاقي حکومت نه دا مطالبه کوو چې د دغې مالکانو دی یو فاینانشل اډیټ وشي. دی افشور کمپنۍ کولاو کړي دي، د هغې کمپنو په نوم باندې دوی ورکرز ته دغه ورکوي، اګریمنټ ورکوي او بزنس چې دی دا دی په بل نوم اخلي. د دوی د ټیکس څخه دی وکتل شي چې دوی څومره ټیکس پې کړی دی تر اوسه پورې او دوی ته انکم څومره میلاو شوی، د دوی اخراجات څونه دي. نو تر هغې پورې به زموږ دا دغه جاري وي تر څو پورې چې زموږ مطالبات نه منل شوي. بالکل زموږ چې کوم میډیا چینل دي، مختلف چینل دي، اخبارات دي، هغې نه چې زموږ کوم ملګري ویستلي شوي دي هغې جبري برطرفیانې شوي دي، هغې حوالې سره زموږ احتجاج دی. پرون جنرال باډۍ اجلاس شوی پېښور پریس کلب کې، هغې کې دا فیصلې شوې وې چې اسمبلي چونکې ټول نه غټ ایونټ دی د خیبر پښتونخوا او دلته هغه شان دی چې کوم اسلام آباد کې یا لاهور کې یا کراچۍ کې کم غټ کسان دي یا پریس کانفرنسونه بایکاټ وي، نو هغه شان دی دلته مطلب زیات نه وي، لایف کوریج نه وي. د دې د وجې دا فیصله شوې وه چې کله د اسمبلۍ اجلاس دی پوره اوس اجلاس چونکې شروع دی نو هغې دا فیصله شوې وه چې پوره سیشن نه به زموږ بایکاټ وي، هغه پورې به بایکاټ وي چې کومه پورې کوم اخبارونو نه چې کسان ویستلي شوي دي هغې چې کوم دلته ډکلیریشن دی هغې باندې پېښور نوم خو لیکلی کېږي پیشانۍ باندې، خو هغې ته باوجود هغې ته اشتهار کمېدو په وجې هغه زیاتېږي. نو دا مطالبه ده زموږ د مشرانو دا ویلي چې یو د هغې باندې اشتهار بند کړلی شي، بل د هغې باندې زور راولی شي چې کوم هغې کسان ویستي دي هغې د فوري طور پر بحال شي. نو دې نه علاوه چې کوم وزیر اطلاعات دی شوکت یوسفزی چونکې هغه ذمہوار کس دی نو هغه خپل زموږ کمیونټي صدر هم څو ځل پاتې دی، نو هغه هم دا مطالبه کړې مشرانو هغې هم بایکاټ دی چې څو پورې هغې زموږ دا مطالبات نه مني هغې پورې به دا بایکاټ جاري وي. دې نه علاوه چې کوم یو دی نو دا اسمبلی سیشن سره چې کوم یو دی زموږ کیمپ هم لګېدلی دی پېښور پریس کلب ته احتجاجي کیمپ، نو چې کومه پورې زموږ دا مطالبات نه پوره شوي نو هغې پورې به دا بایکاټ جاري. مزید ویڈیوز کے لیے چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن بھی دبائیں. شکریہ.